او د ټیکداران زیاتې شروع کړې دي. ټیکداران څنګه زیاتې کوي؟ نو هغه یو هغه ګډ مډ 3000 4000 5000 روپۍ غواړي محصولو. هغې پسې 4000 3000 روپۍ دوی ټیکس لري. نو دا ظلم نه دی عوام سره؟ ډېر ظلم دی، ډېر ظلم دی. دا ظلم تاسو ولې کوئ چې وی ظلم هم دی او بیا هم کوئ؟ اخري ولا په څو ورکو؟ بیخي اخري بیخي اخري 140. دا اوریجنل دی که نقلي مو ورته لګوي؟ دا اوریجنل دی، اوریجنل. خلک اوس هغه نقلي غاښونه هم لګوي. نه نه جی هغه موږ دا کار نه کوو انشاءالله تعالی. د دې څونه قیمت دی ورور؟ د دې خو چې موږ 2.5 لک روپۍ وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد ام د پریا ټي وي نه. دا مهال سوات تانې په میله کې موجود ام چرته چې په ډېر ګڼ شمېر باندې د قربانو څاروي را رسېدلي دي. دلته کې صرف ګډې او چیلي دي. د دې سره به د دې د نرخ په حواله خبرې کوو چې چیلي څومره قیمت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څنګه حال دی؟ خیر یې کړ دی جی ستا دعا. د دې څومره قیمت دی؟ د دې خو قیمت لک روپۍ دی او ورکوي 80-85 80-85 باندې. دا د څو کالو دی؟ دا د یو نیم کال. غاښ شته دی؟ دا دومره ګران ولې دی څاروي؟ نو بس د قربانۍ سیزن دی ورور. ګران خو خامخا به چې د واغې او قصابۍ مال ارزان دی. و 1600 روپۍ باندې موږ د قصابي کیلو اخلي. 1600 روپۍ. او نو خامخا چې حساب وته وکړو نو خامخا به دا ګرانېږي. د دې قربانۍ نه مخکې په 100 کیلو مخکې دغه 1300-1400 روپۍ باندې نر څاروی و. مخکې په 1300-1400 قصابي، اوس په 1600. دا هم د کوم ځای نه راوستی؟ دا خو راجنپور نه راویستی. په 100 به ورکې؟ 1.5 لک روپۍ. ته په 100 غواړې؟ زه 5000 روپۍ ته غواړم. 5000 روپۍ چیلې اخلي؟ وا ته خرڅې؟ ولې خرڅ نه مې راوستی نه دی؟ ستا او د ده خو ډېر فرق دی. نو هغه خو خیر دی د کم لګیا که نه. زه ډېر تیز لګیا یم خو نه دونه هم تیز نه یم لګېدلی. دې چې څونه وایي ما ته ووایې په 100 به ورکې. ته څه وایې چې په 100 وشي؟ 80,000. د شي ته خالد چې وګوره دی چیرې ته لاس پکې د ټولې میله کې ورته وګوره. د سخي مقابله چې چیلي کې خو ماشاءالله خبرې نشته. نه کېږي پاتیا نه کېږي چې پاتیا مې ورکول ستانه او بل ښه نه راتلو. 1.5 لک بیه کوم او پاتیا خرڅوم. لږ ښه شه 15,000 به ورته پرېږدم. اخري ولا په 100 ورکو؟ بیخي اخري. بیخي اخري 140. په 140. نه 80,000 روپۍ. 50,000 روپۍ نه کېږي. دا والا دا شمار کا زه 1.5 لک بیه کوم. 1.5 لک نیم ته خو شمار که دا والا که 50,000 روپۍ را نه راکړي. 50,000 روپۍ ته غواړو را نه راکړي. 80,000 دي. دا د 15 نور دا والا خبره نه ده کنه. 15 خبره ده نه کنه چې د 15 خبره ما به تستلې وي. او د 15 په لک روپۍ شو ځه. په لک نه کېږي. د لک جوړي زه بس وشو په دې نه کېږي کنه چې 1 لک کېږي نه کنه. زه وشو بس. نه نه په لک نه کېږي. په لک نور ورګه خې پیسې دي. دا په لک روپۍ شو بل. وشو یو وشو. وا مبارک دي شه. په دې بس کې دا به قرباني کوو که خیر. او پرچ کې بیگ دی کنه غریبانان لبه ورکه غو. نو بازار خو ګرانی نه سو پرچ کې 200 به خلکو له ورکو. مړه په خلکو ډېر زیاته چې په لاک روپۍ دی واغستو په خلکو یو. دې پسې د مردان د سره راغلی ما او چک درې ته پسې راغلی ما پتاڼه کې په دې بو 300 روپۍ ټیکس ورکو او په 200 روپۍ به وړو. په غریبانانو یو خورا سبا غریبانان خو یو سو پرې ډکېږي. والسلام. مننه. دا والے رکا زکه کا الله تعالی پیسې بخ. खपल कारीगर लाया अब पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चारसदा, कोहाड़ और बनू में एसी सर्विस, एसी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर और एसी की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम खपल कारीगर. राब्ता नंबर 0336 41 55556. السلام علیکم. وعلیکم سلام دي. څنګه له خیر د ټیک ټاک او سیدم خدي. دا د واغستو کو خرڅ لته راوست. دا موږ دي خرڅ لره اوسته. دا موږ کې ساتلې و. دا ما یو ورور دی مردان کې غل دا بډو کې بچي موږ ور کړو و. ها دا وی کور ساتلې و. دا اوس ان شاء الله تعالی صرف یو دغه دی. د دې سرور کړو نمونه ده کنه. الله پاک دې لا اوریجنل دی که نقلی مو ورته لګوي؟ دا اوریجنل دی. اوریجنل خلک اوس هغه نقلي غاښونه هم لګوي. نه نه جی هغه موږ دا کار نه کوو ان شاء الله تعالی. دا اوریجنل کړی دي او دا یو توپه ده.
او جی او دا سه نور شته کنه دا یو قدرتي او ذات پکې راځي دا پکې دا د کلام غاړه ته دا غډانی سلور خکرو او سلور خکرو ور شپګوله پکې می او جی او دا د درو ډیر ناشنا غونډه کې نه دی بس دا د الله په بس قدرت خو دې دا خبره خو نه کنه او دور شو دا غاړه ته زیات دا غلا کو او قیمت یې سو دی د دې قیمت جی 2.5 لک روپے دی په تو قرباني کیږي چې سلور خکری بالکل به کیږي ولی به نه کیږي چې خکری کټي باغې نه کیږي وګي کټي به نه کیږي او جی او دا سلور خکری بیا به کیږي بالکل به کیږي او دا اخیری ورکوي پسو دا چې ان شاء الله تعالی اخیری سو ګالي په دوله ګروپو دوله ګروپو بره ورکو او سوق راغلي دي نو لاوس په سوق نه راغلي نن به خیر پینډه ته بوزو ان شاء الله نو بس په میلو ګرځوي اول دي کې میلې دي ان شاء الله دا میله راکړه دین مخکې نه دا ډومبه میله دا چې مونږ دلته کراو خدا چاته هم نه خوله دا د ما یو مرګره دا غوي ساتلو کورو دا پینډه ته بیايو او ول دي به خرڅو دي ها پینډه کې به السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی جی ټیک ټاک طبیعت هم ښه دی خیر دی ته دې سونه قیمت ضرور می د دې خو جی مونږ 2.5 لک روپے وایو 2.5 لک ها جی ها 2.5 لک ګران نه دی ډیر یره جی ګران دی خو ارسه ګران دی جی لکه چوکر توړو چې کم دنو په 2.5 زره داسې غنم په 3.5 روپے من دی ار یو شی ګران دی او لکه دلته کې زمونږ هم په خرچي دي دلته چې دا مونږ خرڅ کو نو دا بیا د مرګري راغلي دی پنجاب ته وړي د دیم په خرچي راځي نو ورسه ګران دی چې دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته او ماشاءالله چیلې دا چیلې دی د قربانۍ چې چا نصیب یې غوي بوزي جی دې کې واړم بیا شته نه ماشاءالله چیلې خورل خ چیلې دی خدا قیمت د میخه برابر نه یره جینو د میخه غوخه په 200 د دې غوخه په 300 د جی ها جی دا خپل ساتل کو اغست دی نه جی دا مې اغست دی جی دا مې پسند کې اغست دی دلته بیپاریان راځي کام گا کم راځي یره دلته عام هم راځي بیپاریان هم راځي هر قسم گاګ راځي اوس په 2.5 لک یو کس والی او په د میلي 100 روپے ورکي نو هغه خو بیا د ټیکدار خپل خبره ده چې هغه ور سره په 100 باندې جوړه توړه کوي ټیکداران د بیا دغه ټیکس والی اجي قدرمنو بالکل تاسو تخکاری دا چیلې د دې چیلې 2.5 لک روپے قیمت ده مخکې به هم ګرځو په دې میله کې معلومات به تاسو درکو مننه رور صحیح अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम दा खरसे रोड में पंजाबी अच्छा पंजाब से आए हो जी सियालकोट से अच्छा नाम क्या है आपका जिशान अच्छा यहाँ पे बेचने आए हो जी लेने आए लेने आए हाँ लेने आए तो आप पंजाब से यहाँ लेने आए जी बिल्कुल एक बात बताओ हमारे लोग तो कहते हैं कि पंजाब में ये जानवर सस्ते मिलते हैं तो आप वहाँ से स्वाद कैसे आए नहीं कोई बात ये झूठ है कोई सस्ता नहीं मिलता तो हम यहाँ पे जानवर लेके जाकर वहाँ सेल करते हैं नहीं ये छोटे जानवर वहाँ पे सेल करते कि बड़े भी ये छोटे 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 हम यहाँ से छोटे यहाँ लेके पहाड़ी लेके जाते हैं यहाँ पे हमें सस्ता मिलता है इसका क्या प्राइस बता रहे हैं अभी तो पूछा नहीं है अभी तो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह ये कितने तक हो जाए तो सही है इसका प्राइस कितना होना चाहिए हमारा तो ये देना है कि 35 तक हमें मिल जाए 35 तक हाँ 35 तक मिल जाए तो वहाँ तक किराया कितना आ जाता है वो तकरीबन एक जानवर पर तकरीबन 3,000 रुपये जानवर का 3,000 हाँ 3,000 रुपये 38,000 हो गए हाँ बिल्कुल मेले के पैसे तो वो इसके अंदर डाल के अच्छा वो उसके अंदर डाल के 3,000 अच्छा फिर वहाँ पे कितने इनकम में बेचते हो वो तकरीबन हम मैक्सिमम हमारा 45 से 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है तकरीबन एक बकरे में हमें 4-5 हज़ार रुपया बच जाता है तकरीबन हाँ बिल्कुल बच जाता है तो कितने बकरे लेते हो यहाँ पे 10 5 अभी तो 16 लिए हैं तो अभी 16 ले लिए हैं अभी तो अभी और ढूंढ रहे हैं मुनासिब लगेंगे तो इंशाल्लाह और लेंगे ओके शुक्रिया बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम काका दे गट सोना बया कोई न देखो जी योनिम डाको او خرسيږي چرته خرسيږي دغه د منډه ولا ذاتي ماته کې مسوله چې دورا شي دا مونږ له وګه د منډه نه مونږ ولا خواګونه او د ټیکداران ذاتي شروع کړل دي ټیکداران څنګه ذاتي کوي نو هغه یو هغه ګډ مډو 3,000 روپے غواړي مسول د منډه منډه ټیکس او چې بار بغله او باسي نو څه خطر پکې ولله چې ونی یو په یو له سخلی کنه یو په یو له سخلی دا منډه ټیکداران 3,000 روپے دي بالکل اخلي ټیکداران کم ځای کې ناشتي دغه ناشتي
دلته کې د مخناس دفتر کې صحیح شو مننه. دا اوس د دغه وجه نه خرڅېږي چې یو څاروي ګران دي یو په ټیکس ډېر دی. بیپاریان دې وجه خلیم نه بیپاریان دې وجه نشي غشته کنه یو منګای ده خلک ډېر دغه دی کېدای شي سګرې د قرباني د خلک پرېږدي او هم نه کی همون خو وایو چې دا سکارو کې کنه چې لکه پسنګ پنجاب کې وزیر اعلی شهباز شریف باندې منډو ټیکسونه ختم کړي دي هم دا ټیکسونه ختم کړه نه د خپل خیبر پختونخوا کې د عوامو سره ډېره غټه مهرباني بالکل پکار دي کم سے کم چې د قرباني کې خو یو کی د قدرانو خوخره او د خلکو نه سرمنو باسي. اوس به ورزو چې کم د میلې صدر د هغې نه به هم تپوس کوو چې دوی د عوامو سره دا ظلم ولې کوي ولې دومره ټیکس الي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر کم یو دی تاسو؟ صدر دا دی. ستاسو نامه څه ده؟ مجیب الرحمن الپ تورابان. الپ تورابان. جی جی جی. د دې میلې صدر تاسو یې؟ ها جی ها. جی ها. دلته د عوام وایي چې موږ کله څاروی خرڅو نو لاک یو نیم لاک روپۍ زموږ د څاروي بیایي. ها جی ها. په هغې پسې 4,000 روپۍ دوی ټیکس الي نو دا ظلم نه دی د عوام سره؟ ډېر ظلم دی ډېر ظلم دی. دا ظلم تاسو ولې کوئ چې وی او ظلم هم دی او بیا هم کوئ؟ نه جی مونږ خو ظلم نه کوو مونږ دا منډۍ ما غشتې ده دا منډۍ هم لګولې ده زمونږ خپل کم چې یونین کسان دي کم ملګري دي که نه دې کې باجوړو والا دي عمر ګل دي او ګل محمد حاجي صاحب دي سناب ګل دي دا ګل شیر دي محمد شیر دي شریف دي مونږ دلته یو نیم سل روپۍ چلی الو نورو منډو کې چې ډېر الي خو لکه مونږ دلته خپل یو نیم سل روپۍ چلی کچېلې په 10,000 کو په یو نیم لاکي په یو نیم لاکي یو نیم سل روپۍ چلی یو نیم سل روپۍ د تاسو والی یو نیم سل نو د خلکو خو 3,500 روپۍ یاد کړې نه جی یو نیم سل روپۍ چلی زموږ خپل یونین کم چې کسان دي کنه یونین کم چې خپل دغه دي نه یو نیم سل روپۍ چلی الو اسنه د کیمرې د وجه نه تاسو د روغ وای اخلي 3,500 یاد یو نیم تاسو معلوماتو کې بار او معلوماتو کې زموږ خپل یونین کسان چې کم دي نو موږ یو نیم سل روپۍ چلی دي اوس په موږ ځان له بله منډۍ لو ان شاء الله د سواد منډۍ ده کنه او موږ ځان له عیسی یا به لاندې شرغړ کالو یا بل ځای لو د موږ د غون چې کم یونین مرګري دي به پریان دي او ما سره زی بل منډۍ موږ لو که خیر دا ساروي ولې ګران دي بس رښتې نه کنه مال کم کوز دی کم کوز دی او دا ټول د بیپاریان ولاړ دا پنجاب ته روان دي او جی دا پنجاب ته پیښور ته ټول بیپاریان راځي ټول بیپاریان راځي او صحیح شو مننه. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستاسو نامه؟ زما مسلم خان. مسلم خان صاحب دلته څه ډیوټي کوي تاسو؟ دا جی دا منډۍ موږ لګولې ده جی او د خلکو نه خلکو ښکته او بره ډېرې پیسې اخیستې نو دا میله موږ دلته راوسته د خلکو د مفاد لپاره چېرې د خلکو سیوا پیسې لاړې نه شي او مطلب دا کار وشي د خلکو. د څاروي په سر باندې څومره پیسې الي؟ موږ جی 150 روپۍ لو. څاروي په سر 150 د کمیشن حساب خو نه دی؟ نه کمیشن پکې نشته جی. یعنی که چیلې په 100 روپۍ بیا 100 روپۍ الي؟ دا جی زمونږ د ورځ کار نه دی جی جی دا زمونږ سره تیر شو 3 کال نه ده نو که موږ داسې کار وکړو چې د هر روزانه د خلکو نه 3,000 روپۍ لو دا خلک بیا نه راځي د شي قیمت لکه 8,000 روپۍ ته مال 4,000 راکړه بیا خو دلته کې چا کار پاتې نو چې هغه راشي دلته خو د څو مرګرو نه موږ تپوس کوي چې 3,000 نه واله 4,500 روپۍ نه دا هغې باسي ویلي هسې هوا به یې جنګولي نور هغې حقیقت هېڅ هم نشته او دا ټول پنجابیان راځي ښه خوشحاله راځي او خوشحاله ځي زموږ د علاقې خلک دا چیلې دلته پیدا کېږي ډېر زیات خو د دې خوراک دلته نشته خو دې خلکو د دې پرېښو دا څوک به 100 روپۍ نه نالي بیا دا بیپاریان وړي پنجاب ته دا ټول پنجاب ته روان دي دا چې کوم راغلي دا ټول بیپاریان دي یار دا ټول بیپاریان دي جیلم سرګودا لاهور فیصل آباد دغه ټول ایریا چې څونه ده که نه اټک سنبدال پنډۍ دا ټول دغه طرفونه دي دلته څوک به چیلي څه کوي. مننه ستاسو یو جهان مننه چې معلومات هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دا د خرڅ لره راوستې؟ دا مې خرڅ لره راوستې. په ده قرباني کېږي بیا وځي غاښ شتې؟ هر څه برابر دی. ډېره ماشومه نه ده؟ نه توله دی دا ملکي څاروی دی دا غر دی که نه. په غاښ څو دی؟ په غاښ 2 دی. 2 دی او پیسې څو دي؟ پیسې د دې 50,000. 50,000 خپوس ریټ دی. دا یې بیه کوئ؟ او جی او خرڅوئ به په څو؟ خرڅو به انشاءالله په 45,000. 45,000 سپک وړ دی. ستاسو دی؟ دا زما دی رور دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دم غاښ شته؟ او جی بغاخې دی. بغاخې دی او بیه څومره کوئ؟ د 60,000 او خرڅوئ به په څو؟ 55. دا څاروي ولې دومره ګران دي؟
دا هر سالات لکه تیزوالی دی که نه مهنګایي هم سیوا ده د دې سره دا ختلی دي چوکر چې دی په 1400 روپۍ چوکر دی صحیح ده نو داسې د دې سره هر څیز ختلی دی بیا سریې ته وګوره داسې نور سامان وګوره که نه دې سره دا هم ختلی دي دا به ستا په خیال څومره په وزن کې دا به انشاءالله یي به یو من به څه کم به یا به داسې دغه دوله دی او جی من به او جی او دا به اخري په 45,000 روپۍ کې